د دې عالمانو د دې قاریانو لاسونه ښکل کړئ د دې عزت وکړئ د دې احترام وکړئ مه کوئ خدای ته وګورئ علماو سره مینه وکړئ بغض مه کوئ برباد به شئ تباه به شئ په داسې غم به وړئ د بچو د ښځې په بیمارو چې بیا به د علاج ګورې نه راځي مه کوئ د دې قدر وکړئ د الله د قرآن خدمت کې لله فی الله په ډېر لوی اخلاص کوي په لږ اخلاص نه پړ پلار ورسره اخلاص کوي مور ورسره زه ځکه ټایم خو مې ډېر وانه غوښت په دارالعلوم نعمانیه کې یو 2 کاله مخکې د شپې نه ماته اوبه لګېده د شپې نه ماته ناظم صاحب ټلیفون وکړ ماته یو طالب دی دا زموږ د ستربندۍ تاسو 15 شپږ ورځې پاتې زموږ سره یو طالب دی هغه دا یو ګوتمه راوړې دا ګوت انګوټي د سرو زرو وایي ماته وایي چې دا راله خرڅه کړه ځکه زموږ دا طالبان د دستربندۍ له ځان له واسکټ ماسکټ او جامې مامې والي یا میلمانې راځي نو هغه میلمنو له څو روټۍ موټۍ انتظام کوي خرچه کوي نو ما له یو ګوته د سرو زرو راکړه چې دا راله خرڅه کړه دا مې مور راکړې ده چې د دستربندۍ دا مراسم پې خپل پوره کړه جامې واسکټ وغیره نو ماته وایي چې دا څوک شته چې ولې په ګران قیمت لږه خرڅه کړو ما هغه ناظم ته مې د ګوته راسره ده مې وخرڅه نه کړې سبا درځم خبرې به کوو زه چې سبا رالم مدرسې ته مې هغه طالب راغواړه شرمېده هیلکي مروت شرمېده نه راته مې بچې راشه را مې غوښته داسې مې ودرو مې دا ګوتمه دې کوم ځای وه وایي دا مور راکړې مې ولې نغدې ورسره نه وې چې ګوتمه کوم ځای خرڅ دی بس په ژړا شو هغه هلک سلګۍ ووهل ټولو طالبانو وژړل و تاسو کې پروس کال نه بل کال چې زمونږ کوم فضلات ټولو وژړل ما هم ورسره ژړا راغله مې بچې ولې مې مولوي صاحب دا خبرې پرېږده مې نه ما پکې غرض دی دا خو لوی ترغیب دی د خلکو دپاره مې نغدې ورسره نه وې ویې ژړل وایي دا ګوتمه چې مې مور راکوله مور مې ډېر زیات وژړل وایي ما ته وایي بچې خاوند مې مړ دی پلار دی مړ دی او ما سره څه نشته نو ارمان نو چې نن سوې چې ما تاله درکړې دقه یو ګوتمه ده نور ملګري به د ځان له ښې جامې برابرۍ د میلمنو انتظام به کوي نو چې ته هم چاته ملګرو ته ملامته نه شي تا ځان له خرڅه کړه او د خپلې د سالبردۍ مراسم پوره کړه او افسوس چې نن د پلار جمدۍ وي او دا ستا خوشحالي لیدې افسوس چې ما سره نن سوې چې مې درکړې وې نن په ما هغه اختر او خوشحالي ده چې په ژوند کې په ما نه ده راغلې چې زما بچي نه خدای علم جوړوي دا ځان له خرڅه کړه او ډېر عجیبه ټکې درته ووایم وروڼو ډېر عجیبه ما ته مولوي صاحب چې دا باندې خبره شروع کړه نو سې وره وایي دا هغه ګوتمه ده چې د واده په شپه زما پلار زما مور ته اچولې د ښځې دا کوم دی ډکي دا یو نښې ښځې سره دا وایي چې قبر ته مې یوړې د خاوند نښه او بیا د مړ خاوند نښه وایي مور مې سلګۍ واله چې بچې وایي په ګوتمه نه وه بس په دغه بې کسۍ مې اوس ارمان چې نن څه وې چې ما په تا لګولو چې ستا نه خدای علم جوړوي پلار دې مړ ما ورته بچې دا ګوتمه به والې دا به دې مور ته واپس ور واچوې دا به نه خرڅ ستا چې څومره خرچه کېږي بس زما دوستان شته ده پوه شه زما کار پوه شه د اخلاص نه دی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ستاسو د دې علاقې او زنانه نوم درته د کلي نالم ګردونه واکې پروس کال ما ته ټلیفون وکړو وایي زما بچی دی دا علوم حقانیه کې تا سره فارغېږي او دنه به مولا جوړ شي یا مولا ټکي وي د اخوالا قورې
ما وی که خواري وکړه نو جوړ شه ملا خلک دی ته وایي چې درس کوي نور خو چې مدرسې نه فارغ شو نو زه د خپلو تا شاګردان ته فکر مه کوئ که د ناظري درس کې دا هم ستا کامیابي ده یو امامتي کې یو ځای کې بس ته کامیابې خو خیر خلک ملا دی ته وایي چې دی بیا درسونه کوي تقریرونه کوي ملا بشي خو خورې که خواري کړي نو شي به وکني نو فکر مه کوم چې دا امامتي خو به کوي که نه خو مې جاړه مه خبره سمه کوه جاړې سره په جاړی کوله سلګی وایل ما ته ګورې بند راته نه کې په ډېر لوی تکلیف مې ستا نمبر پیدا کړی دی او زه ډېره بې کسه بې څوک یم پردي کور کې اوسېږم کونډه یم خاوند مې مړ مې وایه څه وی ما ته مولوي صاحب ما په ډېر لوی محنت دا بچی لوی کړی دا ماشومان ما ته یتیمانان پاتې شي پټې ماشومان پلار یې مړو پردي کور کې اوسېږم همسایهتوب کوم تا وایي یو ځل زمونږ په علاقه کې تقریر کوم یو بچی عالم کې هغه وخت ما دا مشر بچی راوسته ما پې قرآن ته کښېنو وایي دا دی نن الحمدلله عالم جوړېږي ما ته وایي څه دا واورېدو ما ته مولوي صاحب دې بچي له ما ډېره خواري کړی نور بچی چې دي هغې له به ما پردی ډوډۍ راوړه نیمګړې پس خوردا به مې پې وخوړه پردی لوښي کې ترکاري به چا کور نه پاتې به مې پې وخوړه د پردو ماشومانو جامې به مې ور واغوستې دې بچي له ما پردي کورونه جارو کړي پردي ماشومانو پیمپرې مې صفا کړي دي پردي واړه مې لوبولي دي پردي لوښي مینځلي دي جامې مینځلي دي پردي کورونه مې جارو کړي دي خو ما به پیسې چې زما دا بچی ښکلې جامه واچوي عالم ته جوړوي او دی چې یو مدرسې ته ته نو ما به ورته 2 روپۍ په جیب کې واچولې چې دی علم کوي چې دی چاته محتاج یعنې ښه پیزار ښه واسکټ ښه سپلی ښه بوټان ما دی پاللی دی ما ولا ډېرې خوارې ډېر پردي ماشومان ما لوبولې قلار کړي دي نو چې په ده د علم وکړو نو اوس مې دا سودا وه چې راسې به یې وخت تېر شوي که دی به ملا شوي که نه هسې جړل غریب الله ماړه نه بې اختیاره وتل مې نوم یې ښایه وی نه بیا به زما بچي وشرمېږي مې نه ته ما پرېږدوه نوم یې راته وښایه سهار مې هغه ماشوم راوغوښت هغه هلک نو مې لکه پلان کې راغې کېناست څوک مې پې پوه نه کړل اوس هم د نوم نه علم شکر زموږ سره ترمذي قاري و د کتاب بیا همدې علاقه کې ستاسو نوم درته نه علم زما یو شاګرد دی د هغه مدرسه ده هغه ته مې ټلیفون وکړو دې خوش علاقو کې ما یې لکه دا هلک دی ستاسو ګاونډي دا ځان سره مدرس کا د نورو مدرسینو نه وله ښه تنخواه مقرر کړې ښه دا تېر د لوس شعبان نه مخکې مې ورته ټلیفون وکړو مې لکه هغه هلک څنګه دی ما ته یې مولوي صاحب ښه تکړه او ټیټ مدرس دی موږ ته ډېر خوشحاله یو مې کتابونه وله نور هم زیات کا آینده کال کې چې مور یې خوشحاله ما وی ربه پروردګاره په دې مور به ته رحم نه کې کې به پچا اے رحمانه اے رحیمه اے کریمه اے غزا ته چې ستا په در کې هېڅ کمی نشته ته دا خوښی چې په خپل مخلوق رحم وکړم په دې میندو چې دا بچي راولېږل ته کرمونه کې په چا وکړې او دغه بچي چې دا قرآن ته ناست دي چې ته په دوی رحمونه کې په دا مولایانو صاحبانونه کې په چا پې کې موږ خو ډېر محتاج یو خدای ته زه خو ځان نه یادوم زه خو یو ادنا طالب یم یو چڼ یم دا خو حضرت صاحب مولانا صاحب هسې زما صفت وکړه خو دا علما کرام چې دا مدرسې چلی دا چندې غواړي دا ستاسو بچو ته قرآن ښایي دا کوڅو کې ګرځي څونه خواري کوي دا مولایان راولي سله راولي چې دې له ترغیب ورکړه چې بچي راولېږي زه ورته قرآن ښیم سکول کې ته پرنسپل ته منت کې زاري کې چې زما بچی داخل کا هغه وي نه کمزور دی بل ته بوځه او دې تا ته منت کوي چې خدای دپاره دا چیټونه چاپ کوي کورونو کې درلېږي څه مطلب ډوډۍ هم دله کوي چای هم کوي څه لپاره چې بچي راوله چې زه ورته قرآن وښیم بچي راوله چې دین په دې کې هم تاسو وایې مولا داسې مولا داسې زما رونو مهرباني وکړئ یو بچی دا راولی قرآن پې زده کې علم پې وکړې لاړ عمر
اعمار امتی ما بین 60 الی 70 حضور پاک کوئی 60 سے 70 کې لگ بھگ دا د پیغمبر د امت اوسط عمرونه دي او یو نه پس خبره جونګه ده او اوس خو هغه شپېتو یو ته نه رسېږي پخوا به دا بوډاګانو کونټی به ورسره باباجي نه بغیر چاپېره ناست وو بوډاګان په لاره به تلل کونټی به ورسره اوس کونټو والا ماله پیدا که نشته دغه 40 و 50 سال کې ډز مقبرې ته روان دي